الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وی مقبرتنا د مړو ډکه خدا مقبرتنا د مړو ډکه خدا د جاهلو بې غیرتو خار به سکم ورکړو دا پټرول یوازې په دې څلوېښتو کسانو باندې ګران شوي دي دا خو په دې ټول کیټ باندې ګران شوي دي په دې ټول نوخار باندې ګران شوي دي تاسو یقین وکړئ ملګرو زه د میډیا نه غیب یم زما تقریبا 60 ورځې چې تاسو ټولو ته پته ده دې ټیم کې هم زما پلار ته هارټ اټیک شوي دي د هغه د ګردو مسله ده خو زه د دې قوم دپاره راپاڅېدلی یم او دلته ولاړ یم حاکم علي صاحب سره ولاړ یم د دې خلکو دپاره زه دلته ولاړ یم تاسو ولې نه راوځئ تاسو ولې دوکان ونه بندوئ تاسو د دې خپلو کورونه ولې نه راوځئ دا باران ولېږي تاسو دونه ګرانه خبره نه ده ملګرو چې تاسو صرف د باران د لاسه نه راځئ چې باران دی او دا پټرول یوازې په حاکم علي صاحب ګران شوي دي دا په ما ګران شوي دي دا په تاسو ټولو باندې ګران شوي دي ملګرو مونږ یې برداشت کولی شو مونږ که نن دلته ولاړ یو د ستاسو دپاره ولاړ یو د اقتدار دپاره مونږ نه ولاړ چې تاسو مونږ له اقتدار راکړئ او تاسو نه مونږ اوټ غواړو مونږ د دې ظالمانو حکمرانانو خلاف ولاړو دا ظالم حکمرانان د دې ځای نه واړه واړه فرعونان چې کوم دي ولې نه راوځي تاسو له خلکو نه درکړئ دا خوا کې دلته ودرېږه دغلته دې ودرېږه هلته ناست دی د خپلو مفادو دپاره راوځئ خو د غریب سړي د عوام د مفاد دپاره تاسو نه راوځئ ملګرو پټرول که ګران شوي دي زه به دې حکومت ته وایم چې په 118 روپۍ فی بیرلو نو په 250 روپیو نو تا خېټې پورې کاڼي تړل په سیکل باندې راتلې اوس په 94 روپۍ اوس په 94 روپۍ باندې فی بیرل دی راشه دې شوبره چوک ته ودرېږه حق ته حق ویل د مولانا ادریس صاحب خبره ده حق ته حق ویل دا حق پرستو کار دی دا نه دی چې زه تحریکي یم زه جماعتي یم زه ان پي والا یم زه پیپل یم حق چې کوم ځای وي هغې سره به حق پرستو درېږي لکه دا دلته چې کوم دي دا خلک دې دا نه وایي چې وکیل صاحب تحریکي دي مولانا صاحب د جمعیت سره تعلق ساتي دا بل د دې سره رښه ووایئ نبي پاک صلی الله علیه وسلم له یو صحابي راغو ورته وی کم داسې عمل وکړه چې برایان یې راکې ختم شي شراب کم زنا کوم نافتول مې کم دي سود کوم ورته وی دروغ پرېږده راشه دروغ پرېږده نه ده رښه ووایه بل ملګرو زه تاسو ته یو خبره وکړم چې کم سړي ته بغیر د الکشنه عهده میلاو شي هغه غلي هغه ډاکوي هغه مفاد پرستي هغه قوم خرڅوي د الکشن نه بغیر د عهدې میلاو شوي ستا پلار هم رښه نشي ویلی رښه به هغه سړی وایي چې د عوامو طاقت یې وسرې تر څو چا سره د عوامو طاقت دی هغه رښه نشي ویلی او همدغه 150 به پسې کل راځي ځان پسې به پردی سنانه کښېنئ پیټې پورې به کالي تلي او بیا یې په 468 په دې لولوي شرم وکړه د دې ټول قوم وپېژندې دې ټول نوښار وپېژندې چې ګوره مفاد پرست دی بل زه تاسو ته د پټرولو قیمتونه ملګرو ویم وینلیزیا کې چې کوم دي دې ټیم کې په 65 روپۍ باندې دي په ایران کې په 3 روپۍ باندې دي په لبنان کې په 4 روپۍ باندې دي په لیبیا کې په 6 روپۍ باندې دي په انګولیا کې په 91 دي په کویت کې چې کوم دي په 95 دي په الجزیره کې په 98 دي په ترکمنستان کې په 100 کې مړه پرېږدې په افغانستان کې په 100 روپۍ چې دا څلوېښتو کالو راسې پکې جنګونه کېږي الله اکبر د بجلی په میټر پسې 600 روپۍ چې کوم دی نو رنټ راغو د دې نه د شرم خبره بله شته نو نورو مو شرمېږي نو شرم دکې کوم ځای دی په 10 اربه روپۍ د عزت یې خرڅه کړه په 11 اربه د ځان له جز واخېستو نو د دې نه شرم نور کم دی نو زما د پښتانه بیا وایي فیمیل زنده‌باد او فیمیل زنده‌باد نو څنګه زنده‌باد چې لکه د یو فرد واحد لپاره په 11 اربه روپۍ باندې یو جز اخیستې شي ګوره دا چې کوم دی سوره نمل تاسو ټول وګورئ زمونږ ایمان ته اوس هم کمزوری دی سلیمان علیه السلام له حضرت راغو وایي ښځه حکمراني کوي نوې شی مې ته بولې دی مونږ مکمل بې حسه شوي ملګرو راپاڅېدل به غواړي بل زه د موجوده چې کوم حکومت کې دی ته یم چې شرم وکړي شرم دله پکار دی که هغه په کیپیټا کې دی که په وفاق کې دی تر څو به مونږ دا کارونه کوو بل ګوره لایحه عمل تیار کړئ زمونږ سکولونه یې بند کړه زمونږ بچي د ایجوکیشن نه ختموي
د دې طریقه څه وه ملګرو؟ دې طریقه دا ده چې کوم سړی په پرایویټ ګاډي کې ماشوم راولي هغه دې نه راولي، سکولونه دې والا ورکړي، سکولونو کې به بسونو کې دې کلیکټیولی راځي په دې ګیټ کې چې کوم دی یا یو ځای بل ځای هر سړي له پکار دا ده چې خپل اخراجات کم کړي. ملګرو دا د شرم حکومت دی په دې چې موږ څومره خبرې کوو دي خو تاسو ټولو ته هم راپاسئ پوره راپاسئ لاهمل جوړ کړئ په دې ویډیوګانو باندې چې کوم دی موږ سلوشن راکړئ د مسلې حل پکار دی. دا نه چې موږ غلي وو موږ هغه ځای ته رسېدلي وو یو باچا چې کوم دی باچا هغه به خپل رعایت وکړو چې کلیوال ورته وایي تاسو ته خو څه تکلیف نشته ورته وایي باچا صاحب دا دوه چې دي به سهار نه ماسخوتنه وایي دا کسان راته ډېر کا موږ په 50 روپۍ لیټر باندې راپانې شېدو 137 دا به راپاسې 200 کې راپاسې خپل حق لپاره راپاسې ملګرو څومره چې زما ملګري او د دې خبرو نه راوځئ زه تاسو ټولو ته یم قائد اعظم سره په دې ملک کې څه چالو شو غدار ډیکلیئر شو په سوزکي کې په ایمبولانس کې پټرول نو فاطمه جنات چې کوم دا غدار ډیکلیئر شو فوټو چې کوم دی غدار ډیکلیئر شو باچا خان چې کوم دی غدار ډیکلیئر شو اوس عمران خان په جیل کې پوره د دې ټولو یو نظریه وه د دې ټولو ملګرو په دې ځان پوه کړئ دا څومره لیډران دي دی سرمایه‌داره نظام ختمولو دی امیر او غریب چې کوم دی هغه یو ځای کولو او په هر چې کوم ملکونه دي هغه دا نه اوسه چې غریب او امیر دی یو ځای شي هغه خلک یې له پکار دي چې مالداره نه مالداره او د غریب نه غریب. ملګرو په دې ملک کې د تاسو ته بله یو سینسټیو ایشو څېړل نه دي پکار خو تاسو بیا ویل کوم په دې ملک کې موږ له داسې کترې راکول شروع شوي دي چې د هغې نه به زموږ په خاندانونو کې زموږ په معاشرې کې صرف چینکۍ پیدا کېږي دی 100 وایي ختموي ملګرو 100 لیکي وایي چینی وي وغورځئ 100 مسلې کې ختم چې دی به فیمیل کېږي ګوره دا دی به مونږ کې په پینټاګان او په وایټ هاوس کې ډېر خلک داسې ناست دي ډېر خلک چې هغوی صرف دا سوچ کوي چې امریکا به راروانه 500 کاله کې څه کوي په دې ملک کې له بېحیایۍ د خپرېدو لومبۍ ذریعه موبایل راکړه اوس چې کوم دی دا د نبي پاک سره سلامتي سم دی چې هغه وایي چې اخره زمانه کې به په یو سړي باندې 40 ښځې بیا بل حدیث دی مولانا صاحب یې کلیفیکیشن وکړي چې په یو سړي به 50 ښځې دا موږ هماغه طرفونو ته روان یو ملګرو. بل ګوره کرونا ویکسین یې موږ ته راکړه بیا وایي دا قوت مدافعت ختموي په دې ملک کې هېڅ اتنټیک لیبارټي نشته چې هغه ډیټرماین کړي چې دا موږ څه خورو دا څه خورو دا کوم ځای نه راځي دا د یهودیانو الله قرآن کې یهودیان ستاسو پولاو دښمن دی نو خبرې ډېرې مولانا صاحب